د پسرلي د ښکلو وږمو او ښایسته ګلونو په سرو څپو کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت پایتخت د ثور د ستر پرتمین انقلاب زانګو د دې انقلاب د لومړۍ کلیزې شاندار لمانځنه وکړه. دا هغه انقلاب و چې د افغانستان د خلکو د ستر لارښوونکي، د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي، د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکی په لارښودنه ترسره شو. خلکو په ډېره بېصبرۍ د ثور د اوومې نېټې د خپل خلقي انقلاب د لومړۍ کلیزې انتظار ایسته. دا د افغانستان د خلکو ستر لارښوونکی، د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي، د انقلابي شورا رئیس نور محمد ترکی د ثور د انقلاب د لومړۍ کلیزې د جشن د رسمي ګذشت لوښ ته تشریف راوړ او خپله انقلابي وینا یې پیل کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، پیاوړو باشامته وسوالو پوځیانو، تاسو ټولو وطنوالو او ټولو پښتنو بلوڅو وروڼو ته او تاسو زړورو او غیرتمنو د وسلوال پوځ ټولو افسرانو، وړو ضابطانو او سرتیرو ته او د منطقې او د آسیا، افریقا، اروپا او امریکا ټولو زیارستونکو وروڼو ته د ثور د ستر پرتمین انقلاب د ورځې لومړۍ کالیزې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. ستر او نیکمرغه جشن پرانیزم. زموږ ستر خلقي انقلاب یوازې د ګران افغانستان په زیارستونکو او په خلقي وسلوال پوځ پورې اړه نه لري، بلکې دا انقلاب د جهان د ټولو کارګرانو او ډول ډول زیارستونکو خلقو انقلاب دی. د ثور د ستر انقلاب برای چې د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند په لارښوونه زموږ د خلقي اردو په مېړانه او همت ترسره شو، د ټول کارګري جهان ویاړ او بری دی. که په 1919 کال کې د اکتوبر ستر انقلاب ټول جهان ورېږداوه، نو زموږ د ویاړه ډک د ثور انقلاب چې د اکتوبر د انقلاب نه په الهام اخیستلو سره بریالی شوی دی، هم د زیارستونکو خلکو ټوله نړۍ یې ورېږدوله. افغانستان خلقي اردو د خلکو د انقلاب د کامیابیو کلکه دفاع کوي. خلق د نوي افغانستان سمبول دی. د خلق کلمه د افغانستان په دولتي نښان او د هغه په رپانده سرلوړي او جګ سره بیرغ باندې لیکل شوې ده. د افغانستان د خلکو د اردو منظم عسکر د لومړي ځل دپاره په دغسې شاندارو مراسمو کې د ثور د ستر پرتمین انقلاب د لومړۍ کلیزې په جشن کې برخه اخلي.
افغانستان د خلکو وسلوال پوځ هره شیبه او هره لحظه دې ته چمتو دی چې د خپلې خاورې د هرې لویشت او د ثور د ستر انقلاب د لویو موفقیتونو کلک دفاع وکړي. دا د جګړې پر ضد خلقي اردو د وطن د هر دښمن او د هر هغه چا چې د افغانستان د خلکو په خاوره باندې د تیري تور نیت ولري پر سر د لوی تندر په شان او د فنا کوونکي ګزار په څېر رګېږي. وروسته د کابل د کار د ګوندي ناحیو منظمه مظاهره د سرو بیرغونو په څپاند بهیر کې د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکي په وړاندې د درناوي، احترام، هورا، چکچکو، انقلابي ترانو او حیرانوونکې خوشحالۍ سره په چیغو سره تېره شوه. دا د خلکو او ګوند د نه ماتېدونکي پیوستون ستره نمونه ده.